Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, په دې کلاس کې موږ view چې کوم ټیب دی دا ډسکس کوو. فرست نمبر موږ سره نارمل دی. په view کې موږ تش د کتو کار کوو، مطلب کتل. ټیک شو چې کله نارمل وي نو موږ سره نارمل لیدل دا رنګي زموږ د ایکسل د شیټ. ټیک شو کله چې موږ پیج بریک view وهو نو موږ سره ساده رنګ ښکاري. که تاسو وګورئ دا موږ سره پیج بریک view ده. مطلب دې ځینې موږ سیټ کولی شو دا به موږ سره پیج 1 باندې راشي او دا به موږ سره په پیج 2 راشي. کلیر شو؟ دارنګه تاسو د خپل مرزي مطابق د دې ایڈجسټمنټ کولی شئ. که تاسو کنټرول پی ووهئ تاسو سره دا پیج 1 شو او دا بل چې کوم د پیج 2 شو. مطلب دا که تاسو پیج 2 والا صرف 2 کالم راوستل غواړئ داسې تاسو ایډجسټ کولی شئ. د دې ځای نه که تاسو پیج 2 ته لاړ شئ نو تاسو سره به صرف 2 ښکاري. ٹھیک شو؟ سو پیج بریک د کې موږ پیج بریک کولی شو، پیج بریک کتلی شو. نیکسٹ موږ سره چې کوم پیج لی آوټ دی تاسو سره پیجز ښایي چې کوم پیجز تاسو سره په کوم ځای کې مطلب تاسو سره لیکل شوي دي. که تاسو وګورئ دا ډفرنټ پیجونو باندې موږ سره لیکل داسې راغلي دی. یو پیج دی دا بل دی او دا بل، نو دا موږ سره پیجز په دې طریقې سره موږ ته شو کېږي. ٹھیک شو جی؟ سو دا موږ سره پیج لی آوټ دی. دې کې موږ ته ښکاري چې په کوم پیج باندې موږ سره څومره ډیټا پرته ده. ٹھیک شو؟ د نه علاوه کسټم چې کوم ویو ده که تاسو غواړئ چې د خپل مرزي مطابق ویو کوي ورکې فور ایگزامپل زه غواړم چې کسټم ته تاسو راشي نو مطلب دا چې زه د دې ډیټا کتل غواړم دا زه کسټم ویو کې اچول غواړم نو دلته تاسو ولا نوم ورکوي ولا فور ایگزامپل زه ټیبل 1 ورکوم اور اوکې دا تاسو سره کسټم ویو کې سیو شو. بیا زه دا بل ټیبل چې کوم دی مطلب دله هم کسټم ویو ورکولم غواړم نو دله به زه ټیبل 2 نوم ورکم. اوکې که تاسو وګورئ موږ سره به بلا شي ډیټا وي دلته کې نو دلته چې کسټم وي ته راشئ او تاسو کوم ټیبل کته غواړئ فور ایگزامپل 1 نمبر نو دې ځینې شو کې تاسو ته به هغه شو کوي. دارنګه که تاسو 2 ته تک غواړئ نو هغه 2 ته هم تاسو تک کولی شئ. اوکې دې نه علاوه موږ سره شو کې چې کوم دی ګریډ لاینز دي ګریډ لاین شو کول شو. دارنګه هیډینګ فارمولا بار وغیره او رولر وغیره تاسو شو اینډ ان شو کولی شئ. دې سره موږ سره زوم آپشنز دي. تاسو 100% زوم ورکول غواړئ زوم کولی شئ. دې ځای نه 100% الریډي تاسو اخیستی شئ. کوم ځای کې تاسو سلیکشن واخلئ فور ایگزامپل زه دغه ځای زوم کول غواړم نو زوم ټو سلیکشن سره هغه موږ زوم کولی شو. نیو وینډو موږ سره بوک 1 دی د دې موږ سره دویمه وینډو اخلي. ټیک شوله بوک 1 د موږ سره کاپي دویمه شوله. ټیک شوله دې نه علاوه چې کوم دی موږ سره ارینج آل دی مطلب تاسو سره ډېر چې کوم بوکس اوپن وي تاسو هغه ارینج کولی شئ. مطلب دا وګوره ټایټل کولی شئ یا کیسکیټ کولی شي. هر سره کیسکیټ چې کوي نو مطلب د یو بل شاته به راشي نو تاسو وګورئ تاسو سره به یو مخکې شي او بله شاته شي. نو دې ځای نه تاسو مزید ټایټل طریقې سره هم ایډجسټ کولی شئ په داسې طریقې سره او که داسې طریقې سره نه وي تاسو یې داسې واپس کړئ یا ورټیکل کړئ. کلیر شوله؟ دې نه علاوه فریز هم کولی شو موږ لکه فور ایگزامپل زه دلته کې دا کرسر ودروم او زه فریز پین کوم نو فریز keep rows and columns visible while the rest of the worksheet scrolls past. کله چې موږ داسې فریز کو نو که خیال وکړئ اوس چې کله موږ ډیټا لاندې بوځو نو موږ سره فرست چې کوم رو ده هغه څه شی دی فریز ده او موږ سره مکمل دا ټیبل هم فریز شوی دی دلته کې. ټیک شوله نو دا واپس تاسو ان فریز کولی شئ. مطلب دا چې موږ لاندې ځو چې موږ ته پته نه لګي چې دې سیل کې څه ولیکم نو موږ هغې لپاره دا ټاپ چې کوم رو وي دا موږ فریز کو. Keep the top row visible while scrolling the rest of the worksheet. So top row به موږ سره visible وي او بقایا به موږ سره کېږي سکرول کېږي. نو که تاسو اوس نظر واچوئ ټاپ رو موږ سره visible ده. واپس یې انفریز کړئ. لاست ون موږ سره دی فرست کالم به موږ سره چې کوم دی visible وي او نور به سکرول کېږي. نو فرست کالم به موږ سره څنګه وي visible وي. که تاسو وګورئ فرست کالم موږ سره visible دی. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې خپل ډیټا فریز کړو. سپلټ هم همدا طریقه سپلټ کوم ځای کې تاسو سپلټ لګوئ کلیک کې د موږ ایم ایس ورډ کې ویلو نو هغې مطابق تاسو ګوره خپله ډیټا چې کوم دی سپلټ کولی شئ. دا موږ سره بوک 1 دی دا هایډ کول غواړئ هایډ یې کړئ تاسو سره وګوره یو پاتې شو. واپس یې ان هایډ کوئ کوم یو دی بوک 1 دی اوکې کړئ نو واپس تاسو سره ان هایډ شو. کلیر شوله؟ دې نه علاوه موږ سره چې کوم دی ویو سایډ بای سایډ دی تاسو سایډ بای سایډ سره هم کتلی شئ. مطلب د خپل مرزي مطابق د دې ایډجسټمنټ کولی شئ. لکه فور ایگزامپل موږ سره سایډ بای سایډ شو.
کله چې زه یو سکرول کوم نو بل ورسره الریډي سکرول کیږي ځکه چې سکرولینګ ورسره مطلب سلیکټ دی که د موږ اخوا کوترې نه د دې نه چیک لرې کړم نو بیا به موږ سره یو حصه سکرول کیږي بله نه خو کله چې دا سلیکټ شي نو بیا به موږ سره څه کیږي دواړه به سکرول کیږي ریسیټ وینډو سره مطلب چې تاسو وینډو وګوره ریسیټ شي د دې وینډو تاسو ریسیټ کولی شئ لاست دې کې تاسو سره وګورئ څومره بکس کولاوي ورک بوکې کولاوي دې ځای نه تاسو هغه سویچ کولی شئ هغې ته تک کولی شئ بک ون شو مایکروز موږ سره لاست آپشن دی مایکروز کې تاسو چې څه لیکئ هغه تاسو ته ریکارډ کوي دلته کې تاسو څه نوم ورکوئ ولا اوکې کې ستاسو مایکرو شروع شوه دلته کې زه ورکوم پاکستان نو دا موږ سره په مایکرو کې څه شو ریکارډ شو سو دا موږ سره په مایکرو کې څه شو ریکارډ شو اور زموږ ایکسل چې کوم دی هغه بند شو سلو شو زه دوباره تاسو ته مایکرو اگزامپل درکوم سو مایکرو ته چې کله تاسو راشئ فار ایگزامپل زه یو مایکرو ریکارډ کوم ریکارډ مایکرو ون دلته کې زه اوس لیکم فار ایگزامپل پاکستان زنده باد سو دا اوس موږ سره مایکرو کې ریکارډ شو سټاپ کو ریکارډینګ دا تاسو ډیلیټ کړئ اوس فار ایگزامپل ماته دا پکار دی نو راشئ مایکرو ته ویو مایکروز په دې کې موږ سره په دې نوم سره سیو ده سوري که لاس د مایکرو اگزامپل زه تاسو ته درکړم مایکرو چې څه هم لیکو موږ هغه ریکارډ کوي موږ ته ټیک شو نو ریکارډ مایکرو ته چې راشي دلته کې تاسو ولا یو نوم ورکړئ اور اوکې کې دې ځای نه ستاسو ریکارډینګ شروع شو دې ځای نه زه ورته وایم چې پاکستان زنده باد مایکرو ته به بس راشي تاسو ټیک شوله مایکرو به ستاسو بند کړئ سو مایکرو بندولو نه بعد تاسو دا ډیلیټ کړئ تاسو ته بیا دا چېرته پکار وي تاسو دې ځای نه راغستلی شئ رن کولی شئ وګوره تاسو ته یې دلته کې شو کړلو سو دا موږ سره مایکروز وو مایکرو ډېر زیات یوز دی په ایکسل کې دې باندې به تاسو ته یو ډیټیل سره کلاس بیا جوړوم بل خو تر دې دمه دا زموږ سره چې کوم دی د ایکسل د ویو پورې زموږ کلاس چې کوم دی ختم شو انشاءالله نیکسټ کلاس کې به موږ فارمولاز نه سټارټ اخلو اور آی ہوپ چې تاسو به زموږ ټول کلاسز خوښ کړي وي نو تاسو موږ ته کمنټ کې ضرور ووایئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ تھینک یو سو مچ هیو ا ګډ ټایم